بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد بھائی زه ستاسو ډېر زیاته مننه کوم چې تاسو موږ دونه ټایم راکړو او زموږ دې ځای ته تاسو راغلئ. موږ خو لاهور ته راغلي یو کله چې کوم وخت کې هغه بونیر کې چې حالات خراب شو، هغه طالبانو هغه وخت چې 2008-9 کې خو بیا واپس راغلو. موږ هغه وخت کې سټډي کوله کلي کې. په 2012 کې دوباره زه راغلی وم. چې کله رالم ما خو موږ ډېر کارونه کړي دي. هوټل کار مې هم کړی دی ورسره دی. نو ما بیا هغې نه وروسته مارکیټینګ شروع کړو. هوټل نه بعد مې مارکیټینګ شروع کړو او اوس 2016 نه په دې خوا چې خپل کار روزګار کوم د هال روډ کې. د دوکان چې دی دا شروع کړو دا څومره خرچه به دې راغلې وه په هغه وخت کې؟ یاره په هغه وخت کې خو دې باندې خرچه خو تقریبا پیله زموږ بل دوکان دی لاندې هغه دوکان کړی نو په هغې په هغه ټایم کې تقریبا کاروبار څنګه چلېږي نن سبا؟ یاره شکر دی کاروبار خو ښه دی ګزاره کوي خو نن سبا کارونه لږ ټپ دي. وجه سره مهنګایي ده که نه؟ یاره زمونږ دا کوم څیزونه چې دي زمونږ دا کوم وړ چې دی که نه دا د ضرورت نه بهر دي. نو دا وجه کیدای شي دغه شي مهنګایي ده نو خلک د ضرورت نه بهر چې کوم څیز دی هغه ډېر کم اخلي. زمونږ دا صوبه خو پنجاب ده، زمونږ صوبه بله ده. دلته کې پښتنو ته یا تاسو ته څه مسله خو نه وي که نه؟ یاره سجاد بھائی اوله خو ډېرې زیاتې مسلې وي. د کوم وخت کې چې د عمران خان د ګورمنټ راغی هغې نه وروسته تقریبا داسې ورته ووایي چې 90% مسلې چې کوم دي حل شوي دي. پهله ډېر زیاتې مسایل وو خو د هغې لپاره موږ چې د خپل زمونږ د چغرزي او خصوصا زموږ چې کوم چغرزي د بونیر کې او شنګله او تورغر موږ چې تنظیمونه چې کوم دي هغې جوړ کړي. موږ پښتون پلاهي جرګه چې تنظیم دا جوړ کړی په هغې کې زه پخپله سیکرټري اطلاعات وم او مرکزي کې. نو موږ ډېر خلکو په هغه ټایم کې ډېر زیات خلکو خدمت چې کوم دي هغه کړي دي خو لکه هغه ټایم حالات انتهایي زیات خراب وو. لکه د شپې 3 بجې وي نو خلک به غونډ ود کړو لکه سهار به بیا چې کوم دی بیا بس موږ تلو دغه منډې تړلې به وي. نو حالات ډېر زیات هغه وخت کې خراب. اوس خو حالات ډېر زیات نارمل دي ډېر ښه دي. لکه څنګه چې موږ په کلي کې ناست یو موږ داسې محسوسوو. پښتنو ته څه مسله نشته؟ نه نن سبا بالکل مسله نشته. دلته به ستاسو په خیال د پښتنو کاروبار څومره دی؟ ډېر وي که لږ؟ یاره هال روډ کې خو چې کوم وخت کې موږ رالو نو ایز دونه خلک نه وو. لکه په 100 کې به چیرې 5% خلک به وو خو اوس خو نن سبا ډېر سیوا شوي دي. داسې ورته چې نن سبا کم سے کم چې په دې حال روډ کې به 30-35% خلک چې کوم دی پښتانه کار کوي. سجاد بھائی زموږ خو د هول سیل کار دی که نه موږ پرچون ایزې نه کوو. موږ زیات د هول سیل کار دی کې موږ موبایل پاوچ رسوي او ګیلاسي او نور اسسریز کار کوو خو هغه د دوکان نه کوو هغه ګدام نه ورکوو لکه هغې کار کوو. موږ زیات ټول د پاوچ وړ دی موبایل پاوچ کوم چې کور دا د کم خلک ډېر زیات وړي؟ یاره زموږ خو تقریبا داسې ورته وایي نن سبا د آل پاکستان ته زموږ د ځای نه ځي زیات تر چې زموږ دی نن سبا پنجاب خو غونډ تقریبا ځي KPK کې سوات ته ځي بونیر ته ځي هغې نه علاوه بنو کوهاټ او ډي خان تقریبا غونډ مانسیرا او دې غونډ دغه ته ځي نن سبا. او ریټ ستاسو څنګه؟ یاره ریټ خو موږ خپل امپورټ کوو چاینا نه نو ریټ خو زموږ مارکیټ ټول نه ښه ریټ وي. څه کوم خلک چې د موبایل کاروبار کوي کور کلو کې هغو ته څه پیغام ورکوي چې راشي څنګه؟ نو یاره موږ خو د پیغام دا ورکوو چې مین مارکیټ خو نن سبا په پاکستان کې لاهور دی او بیا هال روډ اسسریز د موبایل اسسریز مارکیټ ټول نه غټ مارکیټ چیرې دا دی. نو په کار ده چې راشي د دې ځای نه مالونه ویسي هغوی چې کوم د هغه ځایونو نه وړي نو هغوی ته په دې ځای نه ښه ریټونه میلاو شي دې ځای نه ویسي. کاروبار پښتنو ته به څه پیغام ورکوئ دلته په پنجاب کې چې اوسېږي؟ یاره زما طرفه پښتنو دا پیغام دی چې ایز بالکل حق حلال مزدوري کوئ او که چا خپل وس کېږي نو کار روزګار چې د کنټرول نه بهترین دا دی چې دا کار روزګار سنت هم دي کاروبار کول سنت هم دي نو چې زم چې خپل کاروبار کوي هغه ښه. ستاسو په نظر کې جاب ښه دی د پښتنو لپاره که کاروبار ښه شي؟ یاره زما په حساب باندې خو چې دی کاروبار جاب چې دی جاب هغه مثال ستاسو دونه څونه سیرلي هغې ته به ستا ډبل هغه چې کوم دي میاشتې له پوره کېږي تاسو به هغه پیسې نه وي. خو کاروبار خو سنت دی سر یو ستا نه الله پاک تعالی هغې نه سوا درکوي.